أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 54 55 56 درې آیاتونه چې نو اب ویلې کیږي. اس دې آیات کې الله جل جلاله فرمای اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینه، حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه خبر نه وی تاسو کې چې څوک د خپل دین نه چې نو هغه مرتد شو واوړېدلو فسوف یأتی الله بقوم، الله به داسې یو قوم راولي یحبهم و یحبونه چې الله به د هغوی خوښوي او هغوی به الله خوښوي. روایت کې راځي وایي کله چې دا آیات نازل شو نو حضور علیه الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړی شو چې د الله رسول دا به څوک چې الله رب العزت وایي چې نو هغه یحبهم و یحبونه چې الله به د هغوی سره محبت کوي او هغوی به د الله سره محبت کوي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواته چې نو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ناسلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دوی د الله سره چې الله د دې سره محبت کوي او د الله سره چې نو هغه محبت کوي. اوس دلته دا چې ارتداد العیاذ بالله دا چې نو هغه خطرناک شی دی چې د سوره ایمان انسان اعمال صالحه کړي هغه ټول ضایع کیږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله دغه خبرداري ورکړې نه حضور علیه الصلوۃ والسلام په وخت کې او بیا د هغې نه وروسته ډېر خلک چې مرتد شي. تفسیر خازن کې چې هغه دلته تفصیلي هغه ټول کسانو تذکره کړې ده نو په دغه وخت کې چې هغه د حضور علیه الصلوۃ والسلام د وفات نه مخکې 3 او د حضور علیه الصلوۃ والسلام د وفات نه وروسته 8 قبیلې چې نو هغه بیا مرتد شوي. بیا پای کې 100 کسان واپس ایمان راوړلو او 100 کسان چې نو هغه په حالت ارتداد باندې پاتې شولو. دا وی سره بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه jihad وکړو. حضور علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو قبیله چې نو هغه د یمن کې و قبیله بنو مدلج چې دغه مشري چې نو هغه اسود عنسی کوله نو دغه ملعون د حضور علیه الصلوۃ والسلام زمانه کې چې نو هغه د نبوت دعوه وکړه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یې سوچته چې ماته د راحت راکړي آل دي چې کم حضرات تلو په هغې کې بیا چې نو فیروز دلمی رضی الله تعالی عنہ د هغه دغه ملعون چې نو هغه څه کړو نو مردار یې کړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته خوشخبري واورول او سبا له بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شولو. نو یو چې نو هغه دا دویم په دغه وخت کې نو هغه بل کسو یمامه کې مسیلمة الکذاب د چې نو هغه د هم د نبوت دعوه وکړله. د دې چې نو هغه بیا حضور علیه الصلوۃ والسلام په حیات کې چې نو هغه د نو مردار شوی. بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې چې نو هغه بیا د مردار شولو. د حضور علیه الصلوۃ والسلام ته خط راولېږلو او په هغې کې ورته ویل چې امامه د ځمکه نیمه زما ده نیمه ستا ده زه هم چې نو هغه رسول یم ته هم زما سره چې نو هغه صلح جوړ چې نو هغه وکړم او ستاسو د خپل ځان نه وروسته د بعده پاره چې نو هغه د خلافت او د نبوت چې نو اعلان وکړ. حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته واپس خط ولېږلو چې نبوت د الله رب العزت ورکړی زه ستا سره په دې کې څه روغ اقدا نه کوم او ستا سره په دې باندې چې نو انشاءالله جهاد چې نو آکي. تفسیر خازن کې نو هغه دا واقعي ټولې لیکنې دي. بیا د دې چې نو هغه قتلونکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه دسته ولېږله د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په چې نو هغه مشرۍ کې غالبا او بیا په دغه کې چې نو حضرت وحشي رضی الله تعالی عنہ هغه بیا د قتل کوم
واشي رضی الله تعالی عنہ به ما دوه چې نو هغه یو ما خیر الناس چې نو هغه قتل کړی او یو ما شر الناس په ټولو خلکو کې د ټولو نه غوره سړی ما هم قتل کړی دی زمانه جاهلیت کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په غزوه احد کې چې نو هغه شهید کړو او بیا ما چې نو په زمانه اسلام کې به اسلام راوړل فتح مکه وخبانه نو په دغه وخت کې بیا چې نو هغه مسیلمه الکذاب چې دا بدترین سړی ځکه د نبوت دعوی کړی نو بیا دې چې نو هغه هم مردار کړل نو ما دې هم چې نو هغه د قتل کوشي مردار کړلو دغه شانته دریم کس چې نو هغه بل قبیله و د هغه قبیله د چې نو مسلمه الکذاب نو هغه بنو حنیفه سره تعلق ساتلو نو یو بل کس چې نو هغه ولو طلیحه بن خویلد نو ده هم د نبوت نو هغه دعوه وکړله بیا چې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې چې کله په دې پسې بیا چې نو هغه جهادي دسته لاړه د هغه ځای نه وتښتېد او شام ته لاړو او بیا په شام کې واپس د خپل دغه ګناه نه توبه وباسله او بیا په خپل اعلی طریقې سره چې نو هغه ایمان راوړل او بیا چې نو هغه د دنیا نه مسلمان تللی دی بیا دغه نه ورستو باقی چې نو هغه اته قبیلو کې اوه د چې نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او یو چې نو هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې دوی دغه ارتداد اختیار کړو نو الله رب العزت وایي که تاسو ارتداد اختیار کې دین نه واوړئ د الله اس نقصان چې نو هغه هم نشئ کولی فسوف یأتی الله بقوم الله به داسې خلک چې نو هغه پیدا کړي راولي یحبهم چې الله به د هغوی سره محبت کوي اوس د الله محبت سره نو د الله د محبت د ټولو نه لوی علامت یو دا دی چې الله رب العزت انسان له د خپل ځان ته چې نو هغه د سجدې توفیق ورکړي چاله چې الله رب العزت چې نو هغه د خپل ځان ته د ایمان نه وروستو د منځ توفیق ورکړي اعمال صالحه توفیق ورکړي د خپل اخلاق توفیق ورکړي دا سړی د پوه شي چې د سره د الله محبت دی ذکر د الله په خپل در باندې پریدي په خپل چوکټ باندې چې نو هغه پریدي او دا د دنیا هم مسلم قانون دی کله چې چا سره چا محبت او تعلق دی نو د په خپل در باندې نه پریدي نو بلې باندې الله پاک شکر وباسي او چا دغه توفیق ملایي کې د دې پوه شي چې زما سره د الله چې نو هغه محبت دی ويحبونه او دی به د الله سره چې نو هغه محبت کوي اوس د الله سره د محبت نو د الله سره محبت علامت نو قرآن کې په خپل الله جل جلاله ذکر کړی دی قل تو پیغمبر ان کنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله تو ورته وایه که چېرته تاسو د الله سره چې نو هغه محبت کول غواړئ فاتبعوني نو زما سره محبت وکړئ ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نو تاسو ورته وایئ چې زما اطاعت شروع کړئ نو کم سړی چې د حضور په سنتو باندې چلیدلو د په ژوند کې د په غم کې د په ښادۍ کې د په هر معامله کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې چې نو هغه مقدم وي ته پوه شې چې د انسان د الله او د الله د رسول سره محبت دی او کله یو چا کس نو هغه په ژوند کې د په اعمالو کې د په خوشحالۍ او په غمۍ کې په دې کې نو د الله رب العزت او د الله د پیغمبر طریقې نه وي د که بارها کرته وایي چې زما محبت د خدا محبت نشته دغه د محبت معیار الله جل جلاله د حضور سیرت او صورت ښودلی الله دې موږ ته نصیب کړي دریم صفت الله رب العزت چې نو هغه دوه صفت ذکر کړل دریم صفت الله پاک ذکر کوي اذلة علی المؤمنین الله وی دوی بچنه نو هغه نرمي کوونکې په مؤمنانو باندې وزلته ازله دا د ذلیل او د ذلول دواړو چې نو هغه جمع راځي خو ذلیل چې څنګه عربی کې ذلیل د دې په اردو پښتو کې هم ذلیل استعمالیږي دلته اق نه دا د ذلول نه دی او ذلول په معنی چې نو په عربی کې راځي د مشفق او د نرمۍ او د مهربانۍ سره نو دلته ازلتین د ذلول جمع راغلی دی نو الله وی دریم صفت دغه مسلمانان د دې کسانو به هغه کم چې الله پاک راولي دی به نرمي کون کې په مؤمنانو باندې نو دا معلومه ده شوه چې کم سړی کې مسلمانی سوره د په ایمان کې کمال لازي دوره به د پرړه کې د خلکو سره د محبت او د نرمۍ چې نو هغه برتاو راځي کله چې پرړه کې نو هغه څومره سختي وي او د پرړه نه چې نو هغه نرمي اوزي د سړی په ځان وېریږي د حدیث مبارکه مفهوم دی وایي چې د زړه نه چې نو هغه نرمي ووتله کم سړی د نرمۍ نه محرومه شولو د هر خیر نه چې نو هغه محرومه شولو نو ځکه الله دریم صفت ذکر کړو اذلة علی المؤمنین هغه به نرمي کوونکې وي په مؤمنانو باندې
اعزت علی الکافرین سلورم صفت الله پاک ذکر کړلو او دې بچنه نو هغه سختی کوونکې په کافرانو باندې بس کافرانو چې نو هغه متعلق دا غوي باندې بچنه نو هغه سختی کوي کافر نه سختی مراد چې نو هغه دادی چې دې په داغه طور طریقې داغه چې نو هغه حلیا داغه صورت او داغه شکل داغه رسم داغه رواج د دې نه به انتهایی چې نو هغه نفرت کوي دی په پاغي باندې سخوي او کچرته جهاد فی سبیل الله چې نو هغه راشي نو په دغه کې به داغه د مقابلین دریغ چې نو هغه بنګي نو الله به اعزت علی الکافرین دی بچنه نو هغه په کافرانو باندې سخوي اوس مونږ په خپل ځان باندې په خپل معاشره کې سوچ وکړو آیا زمونږ کې دا دوه صفات شته نو حاش وکلا یجاهدون فی سبیل الله پنځم صفت الله پاک ذکر کو الله پاک به داسې قوم راولي چې دا غوي بچنه نو هغه جهاد فی سبیل الله کوي د الله جل جلاله په لار کې بچنه نو الای کلمت الله د پاره د الله د دین چې نو هغه د بلندۍ د پاره دی بچنه نو هغه جهاد فی سبیل الله کوي د الله رب العزت چې نو هغه د رضا د پاره به دوی چې نو هغه جهاد کوي ولا يخافون لومة لائم او شپږم صفت الله پاک ذکر کړلو دی بچنه نو د ملامتګر د ملامتیا نه یریږي د الله هر حکم چې پورا کوي د الله د پیغمبر طریقه چې پورا کوي دی به د ملامت کون کې د ملامتیا چې نو هغه پروا نه ساتي ځکه عمومي طور باندې کدا یو قوم نه کدا یو پارټي نه کدا یو ملک نه کدا یو تنظیم نه کدا یو جماعت نه د چې همیشه د پاره ځنه هغه د خپل هدف نه اوړي نو د دوه خبرو د وجه نه اوړي یو دا چې د مقابل چې نو هغه زور او قوت په د سیوا شي نو دی بیا په هغه وخت کې نو هغه د دقیق خبر نه اوړي زیم دا چې د مد مقابل د لان او تان نه چې نو هغه پریشان شي نو د اکثر خپل چې نو هغه هدف او منصب چې نو هغه پری دي الله رب العزت وی دی بچنه نو جهاد فی سبیل الله کوي د دشمن غلبه او پزان باندې نه راولي دی به جهاد فی سبیل الله کې چې کوي نو دو په دشمن باندې نو هغه غالب کیږي او دریم لومۃ لائم باندې کې چې نو د دین په کار کې د څوک د ملامت کې دی به چا د ملامتیا چې نو هغه پروا نه ساتي که څوک خوي او کبد وي ما ته خو د شریعت د حکم نه د الله د حکم دی د الله د پیغمبر دغه طریقه د زبهم په دقه باندې چلی کوم نن وګورئ زمونږ دنیا خرافات او رسمونه مونږ چې نو هغه د خلکو د وجه نه کو خلک بسوي خلک د خپل کار کې زما د خلکو سره کار دی الان کې خیرات ته وګورئ صدقې ته وګورئ د کې نو بهترین خیر ست ویلې صدقې ته خیر الله ویل او خیر معنی چې نو هغه چې په خیر په ځکه ولا ګول شي په دې باندې د دین چې نو هغه بلند راشي په دې باندې د غریب فقیر چې نو هغه حاجت پوره شي اوس وګورئ موږ چې بغمونو کې د کومې قصې کو دا د خیر په ځای لګي او که د خلکو د ملامتیا نه کو جمعې موږ ولې کو اتلین موږ ولې کو څلوېښتمه چې نو هغه موږ ولې کو دا پیسې تراواله پټې په مدرسه کې ولګو په جماعت کې ولګو یو غریب محتاج لی ورکه نو بیا خلک بس وي خلک وایي چې الله خپل پلار او خپل مور او خپل تر او خور و غیره ځانې کې نو هغه د شانتي پاتې کړ د دین په یو کار کې به هم د خلکو چې نو هغه د ملامتګر د ملامتیا چې نو هغه به صفت نه پیدا کی الله وی داسې کسان چې نو اوس راوړم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل الله چې چاته غواړي ورکي والله واسع علیم انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا وزدلت الله رب العزت نو هغه بعضی حضرات نو هغه لیکلي دي او چې نو د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ مبارک چې نو هغه نازل شوی دی او بعضی حضرات وایي چې د اوسدین عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ مبارک لکه څنګه چې د رکوع په شروع کې چې نو هغه تیر شول الله وی تاسو چې نو هغه د يهود نصارا سره چې نو هغه دوستي او تعلق مکوئ دی ډایرک خپل موالات دوستی تعلق قرض دا غوي نقد قطع کړل نو عباده ابن ثابت یا چې نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نو عبد الله ابن سلام متعلق لیکلی نه او هغه چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام په سره چې زمونږ د خلکو بنو قریظه او بنو نذیر خو زمونږ سره بالکل تعلق چې نو هغه پر خود الله رسول زی خدا قشان دی پر خودم زمونږ سره چې نو هغه قطع تعلق وکړو بایکاټ رانه وکړو الله جل جلاله دا آیات راولي غلو څوک چې د الله د پر نو هغه د سیو کې خلک دا ټول د تعلق کړدګي د دوست د ولی د آقا د مالک هغه
الله دی ورسوله او د الله پیغمبر دی والذین آمنوا او هغه مسلمانان دي چې د هغوی ایمان راوړی کم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة چې هغه مونځ قائموي زکات چې نه نو هغه ورکوي وهم راکعون او دی رکوع کوي عجزي کوي اوزل نو هغه په یقیمون الصلاة کې خدای ذکر شو وهم راکعون چې دی نو الله پاک بیا ولې راوړو نو حضرات مفسرینو د دې دوه جواب ورکړي یو جواب چې نو هغه دا ورکړي چې دلته چې نو راکعون د رکوع دا چې نو د عجزۍ په معنا ده دی مونځ به کوي زکات به ادا کوي او الله ته به سره عجزي هم کوي په دې مزان نه خي دا به صرف او صرف د الله لپاره کوي په دې باندې به سره الله پاک ته عجزي هم کوي او دویمه معنی چې نو هغه دویم جواب دا کړی وهم راکعون دا صفت الله پاک ذکر کو چې د يهودو په مانځ کې نو هغه رکوع نه و وهم راکعون دوبه کامل مسلمانان د مسلمانانو په طریقه بچنه نو هغه چلی کې دغه مسلمانانو الله دوست دی او دوی په منځ کې رکوع نه نو هغه کوي او من يتول الله ورسوله د چا چې نو دوستی وکړه د الله او د الله د رسول سره والذین آمنوا او مؤمنانو سره فإن حزب الله دا د الله ډله شوله دا د الله چې نو جماعت شو ګروپ شولو ډله شوله هم الغالبون او هم دی به غالب کامیاب او کامرانی ځکه الله رب العزت چې نو واضح اعلان دی والله متم نوره الله به خپل د دین نور چې نو هغه د کامل کې پوره کوي ولو کرہ الکافرون اگر که کافر چې نو هغه بد غني دا به الله رب العزت کامیاب او کامران ساتي الله دې موږ دغه دین د پاره چې نو په تور د ذریعہ سره چې نو هغه ولګي ځکه د الله دین دی غالب او که موږ په کولګي نو زمونږ چې نو هغه به کامیابی وشي الله دې موږ د خپل دین علی د خدمت د پاره قبول کړي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو من یرتد د سونګ چې نو هغه مرتد شو وخت دو منکم لتاسن ان دینه د خپل دین نه فسوف یأتی الله فزر چراب ولی الله پاک به قوم یو قوم یو ډله یحبهم چې الله پاک به محبت کې نه سره او یحبونه او دو به محبت کې د الله سره اذلت علی المؤمنین او دی بنرم به نرمی بکې په مؤمنانو باندې اعزت او سخت به علی الکافرین په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکې د الله په لار کې ولا یخافون او نه بیریږي لومۃ لائم د ملامت یا د ملامت ګرنه ذالک فضل الله دا الله فضل دی یؤتیه چې هغه ورکوي مې یشا چاته چې غواړي والله الله پاک واسع فراخ والا علیم او په دې انما ولیکم الله بشک استاسو دوست تاسو چې نو آقا الله دی ورسوله او دا رسول والذین آمنوا ومؤمنان الذين آکسان یقیمون الصلاة چې قائمه مانځل لره او یؤتون الزکات ورکوي زکات لره وهم او دی راکعون عجز کوي ومن يتول الله او څوک چې دوستي وکړي د الله سره ورسوله او د هغه د رسول سره والذین آمنوا د مؤمنانو سره فإن حزب الله نو یقینا ډله د الله تعالی هم الغالبون هم دی غالبو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو من یرتد سوک چې واړد منکم لتاسو نه دینه د خپل دین نه فسوف یاتی الله بقوم نظر د چراب ول الله پاک وډل یحبهم چې هغه بخو الله بخو خیا غیلرا و یحبونه او دوی بچنه نو محبت کې د الله سره اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین نرم به مؤمنانو باندې او سختی بکوي په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکې د الله په لار کې ولا يخافون لومۃ لائم او نه بیریږي چې نو د ملامت یا د ملامت ګرنه ذالک فضل الله دا فضل الله دی یؤتیه من یشاء او هغه ورکې دا چې چاته غواړي والله الله پاک واسع جن خاوند فراخی دی علیم او پوه دی انما ولیکم الله بشک استاسو دوست الله دی ورسوله دا رسول دی والذین واغ کسان امنو چې ایمان راوړي الذین کسان یقیمون الصلاة چې قائم مازل روایتون الزکات ورکې زکات لره وهم او دی راکعون عجز کوي ومن يتول الله او څوک چې دوستي وکړي د الله سره ورسول او هغه د رسول سره والذین آمنوا ومؤمنان سره فإن حزب الله نو بشک دا ډله د الله ده هم الغالبون هم دوی به غالبون